أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 2 दो कुरान करीम कानून दादे चिकला हुरूफ मुक़त्तआत बयान की वरपसे द कुरान सदाकत बयानी और दी की इशारा दा दी खबर तरफ था चे ए खल्को कतासो द कुरान करीम मुकाबला कवल शई नूरा शई ददे मानव मतलब रातो खाए ब्या पस द हुरूफ मुक़त्तआतुना कुरान की अल्लाह फरमाई दा किताब दा कामिल किताब दे टूल उलूम पदे के मौजूद दी और बल्दा ला रैब फी किताब दे दी किताब की हेज शक निश्ता हुदल लिलमुत्तकीन द देस तफसील पर उन मुंकड़ो च रब्बुल आलमीन दावले वो फरमाइल चदा हिदायत दे द पारा द मुत्तक़ियानो हालान के दे कुरान करीम की हिदायत दे द तमाम इंसानानो द पारा सिर्फ मुत्तक़ियानो द पारा को हिदायत न दे बल्कि काफिरानुम दिन हिदायत अगिस्तलेशी नो जवाब मुंकड़ो चहुदल लिलमुत्तक़ीन फ़ायदा मुत्तक़ियान अखली हालान कि दा तमाम इंसानानु द पारा हिदायत दे खो मुत्तक़ियान जान अहल जुड़ की और दे कुरान न फ़ायदा अखली नुज़क रब्बुल आलमीन फरमाइल चदा द मुत्तक़ियानु द पारा हिदायत दे मिसाल मुंग बयान कड़ा हो चशात खशे दे खुशूगर मरीज़ान उला दे कुरान द हिदायत किताब दे खु मुत्तक़ियान उला न के मुनाफिकान ज़िदी खल्कुला दागुई कुफ्र और इनात पे नूरुम ज़्यादतीगी तो चकल दीन बयान दुई के इनात दुई के ज़िद ज़्यादतीगी उस अल्लाह फरमाई च दा कुरान हिदायत दे द पारा द मुत्तक़ियानो द मुत्तक़ी दे से शे च द मुत्तक़ी द पारा हिदायत दे द मुत्तक़ी सोक दे चाहता वही मुफस्सिरीन किरामो डेर अक़वाल बयान कड़ी दी च तक़वा सता वही ज़कदा सिफत च माव था पैदा करे नवी द कुरान ज़मुंग द पारा ब्या हिदायत नशी गर्जेदल है अल्लाह फरमाई देना फ़ायदा मुत्तक़ियान अखली नुज़ान के बतक़वारा वलू पस दा हक़ेन बदा कुरान मुंग त फ़ायदा रा कई नो तक़वा सत वही अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाई अल खौफ मिन अल जलील वल अमल बित्तंज़ील वर्रज़ा बिलक़लील वल इस्तिअदाद लियौमिर रहील सहाबी द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे डेर अजीब तारीफ द तक़वा कई च तक़वा दे तो वही च द रब न यरा अल खौफ मिन अल जलील ताकि च द रब यर नवी प यो कार कवलो के त रब न यरेगे पटक पूछा ज मुत्तक़ी नया अल खौफ मिन अल जलील वल अमल बित्तंज़ील अमल प कुरान और प हदीस कवल पबल से न कवल दाम तक़वा दा
دا سلور خبرې د تقوا اجزا دي. د سلور خبرو باندې د عملو پوره متقی پدې کې د په بازو عملو په بازو د نو نیمګړې متقی او چې یوم در کې نو نو متقی تقوا ذهن کې راولما. ناول صفت مونږ بیان کو چې الخوف من الجلیل رب نه یره کول. دویم والعمل بالتنزیل په قرآن و سنت عمل کول بل هیڅ څه باندې عمل نه کول. رسمونه رواجونه بدعات رسومات یره جی فلانی جماعت کې خلق په تندیل از دی د فرض مز نه بعد زکیدم ولیک دے په کم نیت یک دے دین سمجھ کر دے. پیغمبر دا طریقہ نہ دا کڑے چې نه دا کړې تب هم دا طریقه نه کې. یو تن یو صحابي ته مسخرې په تور ویلې تاسو ته پیغمبر د اودس طریقې هم ښیي د استنجا طریقې هم ښیي. استنجا څه ته وایي؟ اندامونه صفا کول. بعضې وایي ښه تاسو ته د دې طریقې هم ښیي. استهزا په تورې ویلې د خندا په تورې ویلې. صحابي ورته یاو مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د استنجا طریقې هم ښیي. دې کې څه خبره ده؟ واقعي مونږ ته پیغمبر د استنجا طریقې هم ښودلي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خلکو په هوا چې یو مرغه رواني ما تاسو ته د هغې علم درکړی دی. هر شی په قرآن و حدیث کې موجود دی. ته به رسمونه و رواجونه نه کې قرآن و حدیث باندې عمل چا کولو پوه شه دې کې د تقوا یو جز شته. والعمل بالتنزیل. دریم والرضا بالقلیل. څه چې درته الله په تقدیر کې لیکلي په هغې باندې ښه په خوشحالۍ سره صبر کول دې ته تقوا وایي. رب درته څومره رزق لیکلی دی او څنګه درته لیکلی دی بس په دې راضي کېدل دې ته تقوا وایي. بعضې خلک یو دس خود کې دنیا پیسې پیدا کوي. ته به محنت کې او پیسې به هم کمې پیدا کې خو والرضا بالقلیل صبر به پې کې. دام د تقوا یو جز دی. والاستعداد لیوم الرحیل. سلورم جز د تقوا دا دی چې آخرت ته تیاری کول د آخرت د کامیابۍ دپاره منډې تړلې وهل محنتونه کول مالونه خرچ کول ځان قرباني کول. پوه شه دې کس کې تقوا شته. اوس به ما ورته اذان کې دا ګورو چې ما ورته کې پهلنی عمل شته او که نه د رب نه یریږي او که نه. یو دویم په قرآن و سنت عمل کوو که نه کوو. دو تقوا اجزا درکې دي په لږه باندې یا څه چې درته په تقدیر کې رب لیکلي په دې راضي کېږي او که نه راضي کېږي دام تقوا ده. او اخري د آخرت دپاره څه منډې تړلې وهې او که نه چې دا صفات چا کیو دا متقي دی. چا کې دا صفات نه و دې کې تقوا نشته. دا تعریف د علي رضی الله عنه چې چا کې دا صفات وي او قرآن ته کینی قرآن ورله ډېره غټه فایده ورکوي. الله دې مونږ کې د عظیم صفات را پیدا کړي. بعض علما فرمایي چې تقوا دې ته وایي چې تا ته نصیحت وکړلی شي او ته تذکیر پې ونیسې ته پې یاداشت ونیسې ته پې رب را یاد کې تاکې یره راشي ته وژاړې رب ته بس دې ته تقوا وایي. تقوا څه ښکر نه وي. د رب کلام اورېدل او هغې نه نصیحت اخیستل د هغې نه عبرت اخیستل په هغې باندې خوفزده کېدل دې ته تقوا وایي. دا بل تعریف عالم کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بعضې کفار قریش ناسو غټ غټ سرداران
رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته دعوت ورکول وو کافران. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته لګیا او دعوت یې ورکولو. په دې کې یو ړوند صحابي دی، نظر یې نه لګېدو. عبدالله ابن مکتوم مشهور صحابي دی. رالو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې اې د الله رسوله یو سوال کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل ورکه دوی ته دعوت ورکوم، خو هغې غریب ته خو نه ښکارېده چې د مکې غټ غټ مشرکان راغلي دي، پرېږدی چې دوی ایمان راوړي. قانون هم دا دی یو طرف ته یو مریض په سر دړوي، بل طرف ته پوره سر شلېدلی. ډاکټر هم هغه کم مریض چې سر شلېدلی هغې ته لګیایي، بل ته وایي ته صبر وکړه، ته خو هسې بس لږ ډېر بیمار یې، لوکل بیماري ده روره خفه کېږه مه کښېنه. نو دغه رنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم غټ کفارو قریشو ته لګیا و دعوت یې ورکولو چې ګوره ایمان روړی. د اړون صاحبي به بار بار ویلی د الله پیغمبره یو سوال تپوس کوم. اخر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته معمولي غوندې مخ واړولو. لږې دا خفګان د وجې نه دا تندی داسې کو. رب العالمین آیتونه نازل کړل د قرآن. الله فرمایي عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. د پیغمبر ډیر ادب رب کړی دی. داسې ورته ونه ویلې چې محمد ولې دې داسې چلو کو، نوم یې مو وانغېښتو. داسې مو ورته ونه ویلې چې تا بس ضمیر غایب راجع کو عبس وتولى، یو تندی تندی تریو کو. داسې ورته نه وایي چې تا تریو کو. رب داسې هم کولی شي ځکه چې خالق دی. پیغمبر ته وایي چې تا داسې چل ولې وکړو. رب ادب کوي، ما او تا ته وایي چې زه سره دا خالق مالک رازق نه چې دا زما مملوک دی، دا زما مخلوق دی، چې زه خیال ساتم تم د پیغمبر خیال ساته. او بیا یې ورته وویلې چې ای پیغمبره دې ړوند صحابي طرف ته رجوع وکړه، دا به نصیحت واخلي او دا نور نصیحت نه اخلي. علما فرمایي دې نصیحت اخیستو د نورو نه اخیستو. ولې؟ ځکه هغه متقیان نه و، دې کې تقوا وه، دا نصیحت واخلي. مختلف جنګونه تیر شوي دي. په سورې احزاب کې هم دا خبره تیره شوې. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مختلف کفارو جماعتونه راغلل. یهودیان پې راغلل، بنو قریظه اکم چې مدینه کې وو هغه هم راغلل، کفار قریش راغلل، د خیبر یهودیان رالل، قبیله غطفان راله. قرآن وی دومره سخت وقت وبلغت القلوب الحناجر، د زړونو مرو ته راورسېدل. وتظنون بالله الظنونا، صحابه کرامو پر رب عجیبه ګمانونه وکړل. ربه دا څه چلو شو؟ داسې د ګپ خبرې نه دي، دا چې په چا راشي هغې ته پته لګي. قرآن وی سخت حالتو دي کې هیڅ شک نشته. خو یو مومنانو څه ویل؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ټولو صحابه کرامو ویلي دا هغه وعده ده چې الله موږ سره کړې وه چې شهادت به راځي، فتح به راځي، دا هغه ده راله. الله هم د رښتیا ویلي، رسول هم د رښتیا ویلي. او منافقانو څه ویلي؟ وی رب العالمین هم مونږ ته دروغ ویلي، رسول هم مونږ سره دوکه کړې. دا منافقان ویل او تښتېدل ځکه جنګ سخت و. نو هغوی خو کلمه ویلې وه، چې کلمه به یې وویله نو ډېر احتیاط به یې کولو چې څوک رامندې تلوار اوچت نه کړي چې مرتد شوی. نو هغوی به د ځان خلاصولو دپاره بهانې نیولې. دا د منافقانو علامه ده.
را بلل پیغمبر ته جی کورونم خالی دي څوک ورکشته دی نه جی نیام بیماره ده پرته ده او حالات یې ټیک نه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق ډیر اعلی و، اجازت به ورکو چې لاړ شي. قرآن وی اے پیغمبره وما هي بعوره، کورونه خالی نه دي، دوی هسې ګپ لګوي خنداګانې کوي تیښته کوي، کورونه خالی نه دي، دی تیښته کوي د جنګ نه. خو زه مختلف منافقان به راتلل سو یو خو نه چا به ویلی نه هسپتال له بوزم مثال کے طور پر، چا به ویلی چې بس جی هلته لږ کار دی، مختلف بانې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم به اجازت ورکولو. رب خدا ات څه کتل آیتونه نازل کل، او آیت چې نازل کو اولی پیغمبر ته څه خطاب کو؟ عفا الله عنک، اے پیغمبر تپوس در نباعت کوم، اول دا خبر واورا ما در تا معافی کڑی دا، ما در تا معافی کڑی دا، خو یو تپوس در نکوم لما ازنت لهم، تا دی خلقو تا ولی اجازت ورکڑو. پریده نبا دی ورکولو دی منافقانو تا. رب ورته څه وایي ولی دی ورکولو؟ مقصد می دی خبرې کې و چې رب ورته پهله سو فرمیل عفا الله عن، اے پیغمبر زه د بعد کې تپوس کوم خو پهله ما معاف کړی دی، هیڅ شک نشته. ګوره رب د پیغمبر دومره خیال ساتي، ما معاف کړی عفا الله عنک، خو دا راته ووایه لما اذنت لهم، اجازت دی ولې ورکړی؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د رب محبوب و رب ډیر خیال ساتلو. بهر صورت تقوا دی ته وایي چې یو کس نصیحت اخلي چې یو سړی دین نه فایده نشي اخیستی، دی کې تقوا نشته. الله دې زمونږ ستاسو فطرت داسې جوړ کړي چې دین نه فایده واخلو. نو عالم فرمایي چې تقوا دی ته وایي چې ته دین نه فایده اخلي، دی کې تقوا ده او دې ته تقوا وایي. بعضې علما فرمایي چې تقوا دې ته نه وایي چې پټکې وتړه، بډي ووخه، منځونه ډېر کوه، ذکرونه ډېر کوه، روجي نیسه، صرف دې ته تقوا. حدیث کې راځي تقوا څه ته وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اتق المحارم تکن اعبد الناس، اے خلقو ځان بچ کئی دا اللہ منع کرده شیزونو نا، ځان بچ کئی دا اغا شیزونو نا چه رب پی تاسو منع کری یئی، تکن اعبد الناس، تاسو بدا کائنات آغا تقوی والا خلق جوڑ شئی، خو شرط بداوی چې تاسو دا اللہ منع کرد شیزونو نزان بچ کئی. تقوی تثبوت ندی ویلی، منسونو تی ندی ویلی، زکاتونو تی ندی ویلی، روجو تی ندی ویلی. پیغمبر فرمائی سن چې اللہ منع کڑے اغینا منشا بس تا غٹ متقی انسانی. او خیار خلق پا دی خپوئی گی سنه چې الله منع کړي منع تشه بس نیکم رب ویلی بس ته متقي. داسې نه چې دلته مونځ هم کې هلته بله لوبه هم کې، دلته زکات هم ورکې روجي هم نیسې، هلته نور چیزونه هم کې. اتق المحارم تکن عبد الناس. غټ متقي ګورئ، تسبو کې مه ګورئ فلانی څه تسبیح دي دی که نه. منع کرد شیزونو نا چې الله سنه منع کړی هغې نه منع شه، دې ته څه وایي؟ دې ته تقوا وایي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، صوبان رضی الله عنه روایت کوي. دا صوبان هغه صحابي دی دا چې کله یو روایت کوي ډېر عجیبه روایت کوي، نور صحابه هم روایات کوي، خو د دې چې کم روایت ګورې څه عجیبه کمال یې کړی دی. صوبان رضی اللہ عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي
ز آغا اقوام پی جنم د خپل امتنا یأتون یوم القیامت بحسنات چې پرواز دا قیامت با ډیرې نیکۍ ځان سروړي امثال جبال تهامت بیزن د تهامت غرومره نیکۍ بروړي دومره ډیرې نیکۍ بروړي خو فیجعلها الله هباء منثورا ارسب الله الله دړي وړي کی لاندې به ورته گزار کی ټولې نیکۍ به ډسمس کی صحابه کرامو فرمایل اے دا الله پیغمبر دا به کم ته نه چډېرې نیکۍ به پر ورځ د قیامت روړي او الله بوله ټولې نیکۍ خرابي کی مونږ ته مو وایا چې مونږ ته ځان بچ کو صفهم لنا جلهم لنا الله نکون منهم اے دا الله پیغمبر لګي وضاحت راته وکړي چې مونږ مخوي نشمار نشو چې ځان د دغه رنګ خلکو نه بن کو رسول الله صلی الله علیه وسلم سو فرمایل دا ستاسو غنتی خلق دی څنګه چې د شپې تاسو کله نه کله راپاسېږئ رب ته جړاګانې کوئ هغوی به هم راپاسېږي جړاګانې به کوي ستاسو غونتې عبادتونه به کوي ستاسو غونتې چمړې به وي نو څه چل به وي چې اعمال بربادېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها کله چې محارمو د الله ته یوځای شي یو الله وي یو دی وي بیا دی رب نه نه یریږي نو د دغه ګناه په وجه باندې الله یې هغه نیکۍ هم بربادېږي دا ډېره غټه ګناه ده چې یو سړی د مخلوق مخې ته ګناه نه کوي او د خالق مخې ته ګناه کوي رب ډېر غیرتي بادشاه دی یو تن دی خطا شو بیله خبره ده چې د یو تن عادت دا دی چې رب نه یریدو نه په پټه ګناه کوله چې د الله محارمو ته یو ځای شو یو الله دیو رشوت مثال کے طور پر بلی څوک نشته یو الله دی یو ته تپریخ پوی شتا کې تقوا ده دغه رنګ نور منع کړ د شیزونو نه یو الله او یو ته یو تاول دیکا ورکا بس دې ته تقوا وای دا تعریف محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړه کو سو کوئی تقوا ست وای نه تقوا دې ته نه وای چې بس د سې دې کړي سترګې دې بندي کړي دنیا درته نه ښکاري بعضې خلک وای زمونږ پیر صاحب دی اسمان یې چېرته نه دی کېدلی قرآن وایي افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت قرآن وایي اسمان ته وګورئ څرنګې ما جوړ کړی وایي زمونږ پیر صاحب جي اسمان ته نه ګوري کمال دی دا اوس د دې کمالات دي کمال دا دی چې الله څه نه منع کړی دی نه منع شه کمال دا نه دی چې په هوا والوتې بیا به دا پایلټان الله ټول جنت ته بوتلی ولې بس جاز په هوا روانوئ کمال کوئ دنیا ټن سامان یې ورکوي تاسو خو ډېر نران خلک یې دا کمال نه دی شریعت کې کمال دا دی چې الله څه نه بند کړی هغې نه بند شي دې ته کمال وایي بعضې خلک وایي زمونږ جي یو امام دی په یو خپې ودرېدو 15 سپاري ویلې بیا په دې بله خپه شو بیا 15 سپاري ویلې هلکه دا چندرو یې کوله که څه یې کول بس دا کمال دی دا اوس خلکو ته کمال ښکاري دا کمالات نه دي دا خو ته مسخرې کې خپل ملا پسې زه به هر صورت د هر چا سوچ جدا نو بعضې علما وایي تقوا دې ته وایي چې الله څه نه منع کړی هغې نه بند شي دې ته تقوا وایي ابو هریره رضی الله عنه ډېر لوی عالم او ډېر غټ مفتی و او ډېرې غټې تجربې به هم شوې وې هغې نه چا تپوس وکړو چې ابو هریره دا تقوا وایي څه ته نو ابو هریره رضی الله عنه ورته وفرمیل هل اخذت ذات شوک هل اخذت طریقا ذات شوک ته چېرته غنېدار لاره باندې تېر شوی چې ګیر شاپېره غني وي او یو نری لاره ورکې تلي ته داسې ځای باندې کله تېر شوی اتن ورته ویلي چې نعم او تېر شوی یم داسې غنو والا لاره وه زه پرې تېر شوی یم
ما سوناته ته څه کې دی وخت کې وای ځان را غونډوم دا جامې را غونډوم چې غنو سره خوږ نشم جامې مې خرابې نشي وای همدې ته تقوا وای ځان را غونډول د ګناهونو نه او بچ بد کلتلل زمانه کې دې خو هم ګناهونو نه ځان بچ کول دې خو هم بچ کول دې خو هم بچ کول دې ته تقوا وای تقوا بل هیڅ شی نه هم دې ته تقوا وای دا څوک وای دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وای بهر صورت د تقوا درجات دي د تقوا درجات دي ځکه بعضې صفات داسې وي چې انسان کې ټول نشي راتلی ځکه انسان ډېر عاجزه دی نو علما فرمایي چې د تقوا مختلف درجات دي غټه یو درجه دا ده چې شرک نه ځان بچ کول مشرک نه دا تقوا ده قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین ستا قربانیم د خلکو د پاره نه چې خلک بوی غټ څاروی راوسته الله د پاره وي ستا منځم د خلکو د پاره نه وي د الله د پاره وي ستا پوره ژوند د الله د پاره وي ستا مرګم د الله د پاره وي دې ته وایي توحید دې ته وایي موحد دا اوله تقوا ده چې سړی وایي لږ نورم تقوا کې خوږ شم راشه د ګناهونو نه ځان بچ کا د ګناهونو نه ځان بچ کا دا دویمه درجه د تقوا ده ما او تا به سوچ کوو چې څو درجو پورې زه ختلی یم په تقوا دا تقوا پوڼۍ دي اوله پوڼۍ باندې چې د خپه کېښوده مطلب دا دی ته مشرک نه موحد اوله درجه چې ته وایې لږ نورم خوږېږم سم متقي شم وایي په ګناهونو خپې کېده صبر وکړه نیکو باندې او ګناهونو نه درګذر وکړه دا دویم سټیج د تقوا دی په ګناهونو د خپې کېښودې ګناهونو نه د ځان بچ کو اوس دریم سټیج چې ته وایې دې نه م زه له خوږ شم نو محرماتو نه ځان بچ کا څه نه چې الله بند کړی د ټولو نه ځان بچ کا صرف ګناه نه د ټولو هر څه نه ځان بچ کا دا بله تقوا ده چې ته وایې دې نه م خوږ شم نو په بل سټیج باندې خپه کېده چې هغې ته وایي شبهاتو نه م ځان بچ کا څه نه ځان بچ کا شبهاتو نه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی الحلال بین والحرام بین حلال واضح دی حرام واضح دی دی خبرې ته به سوچ کوو ځکه دا د خلکو وسوسې دي زه به شیطان نه یادوم د خلکو خپل ذهنونو کې وسوسې دا دي یاره جی دا کار به جایز وي او که ناجایز به وي بس په دې حدیث سوچ وکړه حلال و حرام به درته پته ولګي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الحلال بین والحرام بین اے خلکو حلالم واضح دي ښکاره دي والحرام بین حرامم ښکاره دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حلالم واضح دي او حرامم واضح دي داخلی طرف ته حلال دي ګس طرف ته حرام دي مثال کے طور پر دی خوا په حلال روپو دی حلال چیلی یا چرګه غشتي پرته ده دی خوا د سود یا د رشوت حرامي پیسې دي په دې د څه شی غش دی دا واضح دي چې حلال دي دا واضح دي چې حرام دي په دې خور څوک پوهېږي دا خلک هسې ګپ لګوي فتوا تپوس کوي هلته به رشوت علي چې هم خاندي زه خو منډې تړلې وهمه که نه نو ته د نوکر سلی خو زه به هر صورت هر چاته خپل سوچ دی شریعت ډېر کم خلک رعایت خیال ساتي د الله او د الله د رسول خو حلالم واضح حرامم واضح رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وبینهما امور مشتبهه
دریم خبره ده او دا اصل خبره ده. وبینهما امور مشتبهات لا یعلمهن کثیر من الناس. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دریم شی چې ده دا مشتبهات دي. بعضی مولیان وی جی جائز ده مثال کے طور پر، بعضی وی جی حرام ده. کشتونو کاروبار ده، بعضی علماء د جواز فتوا ورکوي چې جایز دي، اور راجح قول په بنا باندې چې ناجایز نه دي، حرام دي، سود دي. اوس چلو دا مشتبهاتو کې رالل، دا خو خاص صفا حلال دي، دا صفا حرام دي. مشتبهات دا دریم شی، سو کوئی جائز دے سو کوئی ناجائز دے. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې آسان طریقه خودلې. وی فمن اتقى الشبهات، وی څوک چې د شبهاتو نه بن شو، سو کوئی جائز دے سو کوئی ناجائز دے. مسلمان را لے هغه وی مړ تاسو جائز او ناجائز وی زیاړول کوه منه. فمن اتقى الشبهات، چا چې د شبهاتو نه ځان بچ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دین محفوظ کو، عزت محفوظ کو. او چا ویلی جی مولیانو فتوی ورکڑی دا مولیانو دا کدو پانے ویلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه دا کاریو کو دا دی مثال دا سے دے لکا گڑیو بیسی چه یو چارواها یو شپونکے دا یو پٹین جخ جخ گرزئی یوشکو ان یرتع فی، ان قریب چې پدې کې وردن نشي دی پټي کې دا ګډو بيزي، ولی قریب قریبي ګرځي نه ته چنن دې ته پریوته سبب حرامو کې مبتلا شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چا دین ځان بچ کو، هغه دا حرامو نه ځان بچ کو، دین محفوظ شو، عزت محفوظ شو. او څوک دې کې پریوتل نو چلو دا خو جواز پسې لګیا دی، ان قریب دا په حرامو کې پریوځي. بس خبره ختمه، فتوو پسې ګرځېدل ختم. ټلیفون خلکو ته مه کوه چې پته درته ولګېده چې څوک وایي جایز دی څوک ناجایز، دواړه دلایل وایي. 10 کارونه نور، 10 کارونه نور کارونه وکړه، ته یو کار پسې نه خطی. زه به هر صورت تقوا بله پوڼۍ دا ده چې شبهاتو نه ځان بچ کړي. دا بله پوڼۍ باندې د خپکې خو د ډېر اوچت ورلی چې ته نورم خوږ شم، مباحاتو نه هم ځان بچ کا. مثال کرکټ جایز دی خو نه کوم ټایم ضایع کېږي. زه قرآن ولې نه وایم چې ذکر وکړم ټیک شو، ورزش دی کې شک نشته، د صحت حفاظت هم دی، خو زما صحت دی د الله په دین قرباني. قرآن ته کېناستې، دین ته کېناستې، دا تا کې تقوا نورم راله. او چې ته وایې چې نه جي نورم خوږ شم، نو اخري سټیج دا دی ان تعبد الله کأنک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک. ته د رب بیا داسې بندگی شروع کی گویا کہ رب ته مخامخ ګورې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که ته مخامخ نشې کتی ځکه رب دی، نو فإنه یراک، رب خو تا ګوري که نه. بس دا د تقوا اخري سټیج دی. ما ورته الحمدلله د تقوا په بعضو پوڼو خو به ایښې ده، خو اخري سټیج ته رسېدل غواړي. اوله پوڼۍ شرک نه دې ځان بچ کو، الحمدلله موحدین یو. دویم معاصی نه، ګناهونو نه، کبیره ګناهونو نه ځان بچ کی، الحمدلله کبیره ګناهونو نه بچ. دریم سټیج د عامو ګناهونو نه هم ځان بچ کی. دلته پوڼۍ ده، په دې هم لږ مضبوطه خپه پکار ده. په دې کې خو بیا به مشتبهات راځي، څوک به جایز دی څوک ناجایز دی. اخوایه کا جایز ولې نه کوم چې جایز او ناجایز کې لګیا یم. زمونږ ته استاذ د پنجاب یو عالم و، هغې ناشنا خبره کړې، وایي مفتی پسې ګرځئ، ما دا ذهن هم مفتی دی، دا چې د څه فتوا درکړي هغه حقیقي فتوا وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو فیصله وکړه، بیا یې وفرمایل چې تاسو په باره کې چې کله زه فیصله وکړم نو تاسو کې به یو تن ژبه کې تیز وي، نو زه به د هغې په باره کې فیصله وکړم. داسې مه وایي چې موږ ته پیغمبر فتوا راکړه نو جایز شو. حقیقت هغسې وي چې رب څه ګوري. نو گویا کہ ما تاسو له د اور ټوکړه درکا، یاد ولرئ د پیغمبر دا فیصله به رب رد کوي. ګوره پیغمبر فیصله کوي، خو چې حقیقت جدا وي ته به جوبان کې تیز یې، ته به فصاحت سره خبرو کې پیغمبر وایي دا خو چې ټیک ده، ته خو به په دروغو ګواهان.
دیو جن خلک وایي هغه کم کار دی چې پیغمبر یې ومني خوره به بیا هم نه مني. پیغمبر ته گواهان پیش کا، هر څه پیش کا، شریعت مطابق به فیصله کوي. رب خو هر څه ګوري که نه. بهر صورت د تقوا بله پوڼۍ دا ده چې شبهاتو نه ځان بچي، بیا د مباحاتو نه هم ځان بچي، آخر کې داسې د رب بندگی کې چې گویا رب تو ګوري یا رب ته ګوري. عمر فاروق رضی الله عنه په دې لارو کوڅو کې به ګرځېدو، د خلکو خیال به یې ساتلو چې څوک خو په تکلیف کې نه دی. په دې کې یو کور نه آوازونه راتلل، شپه وه، نو مور لګیا د لور ته وایي چې د پیو کې اوبه واچوه، پیو کې اوبه واچوه. اوس خو به شکر وباسي چې څوک اوبه واچوي، اوس خو څه نوي شیزونه راوتي دي. اوس خو انصاف او ښه سړی هغه دی چې پیو کې اوبه اچوي، بل شی نه اچوي. او دا همسې کې اوس سسټم الټه دی، مخکې به خلکو پیو کې اچول، اوس پیو ته وایي ځان ټینګ که زه یې در اچوم. الټه سسټم دی. خو زه مور هم لګیا و، لور ته ویلې چې واچوه پیو کې اوبه. لور ورته وویلې که امیر المؤمنین خبر شي بیا امیر المؤمنین دا خبرې اوري. نو مور ویلې چې شپې ته ګوره او امیر المؤمنین ته ګوره به چېرته یي. لورې ورته وویلې چې امیر المؤمنین نه وي نو فرب عمر یرانا، د عمر رب خو ګوري که نه. عمر نشته، د عمر رب خو شته که نه. عمر فاروق چې د دې جنۍ دا خبرې واورېدې، ډېر غریبه کورنۍ وه، او رالو خپل بچي ته وایي عبدالله ابن عمر ته چې عجیبه جنۍ مې درله کتلې چې په تکه توره شپه کې هم د رب نه یېرېږي. نو دې ته وایي اصل کې تقوا. څوک نه وي رب خو شته، دې ته تقوا وایي. یو عالم فرمایي چې تقوا دې ته وایي کالطائر الحذر. هغه هوښیار مارغه چې وي که نه، داسې داسې چې ګوري چې څوک مې شکار نه کي، دې ته تقوا وایي. وایي دې نه چلي زده کوي، اخوا هم ګوره دې خوا هم ګوره، چېرته خطا نه شم، چېرته شیطان مې دوکه نه کي، بس وایي دې ته تقوا وایي. الله دې مونږ تاسو کې تقوا را پیدا کړي، ځکه قرآن کې الله فرمایي هدی للمتقین. ای خلکو دا قرآن هدایت دی متقیانو دپاره. نو اول به ځان متقیان جوړو، بیا به الله داسې ښایسته هدایت را کوي. حدیث کې راځي دومره ښایسته خوند دی د ایمان چې په زړه کې به هغه حلاوت محسوس کړي چې ایمان څومره خوږ دی. یو روایت کې راځي که د ځنګل میلو کې هم ایمان رالو، د هغې چهره به هم حل وایي چې دې کې ایمان دی. الله دې داسې ایمانونه مونږ تاسو کې پیدا کړي. وصلی الله تعالی نبینا محمد و آله و صحبه اجمعین.